او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے الله ما ته حق چې د حق ښکار کی او داغه اتباع را نصیب کی او باطل را ته باطل ښکار کی او داغه نه اجتناب را نصیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ مسلمانانو ته د دعوت یو انداز او طریقه هغه دا ارشاد فرمایل چې تاسو چې کله دوی ته دعوت ورکوي کفار ته داوی چې کوم معبودان باطله دي هغه ته بدرد مو وي دا سینه چې هغه په جهالت کې په خپل دښمنۍ کې ستاسو برحق خداوند قدوس تا الله رب العالمین تا سبد ردی ہوئی. نننی چکم آیتنا مبارکہ دے شان نزول دا سری چه مشرکینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مطالبہ مختکی خودو چې د صفا دا غونډې دا مونږ ته د سرو زرو جوړ کا چې دا د سرو زرو جوړ شو نو مونږ به ستا رسالت او نبوت دا تسلیم کو او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غوی هم دا خواهش و چې یدی مشرکینو دا مطالبه د تسلیم کړی شي دی د پاره چې دوی ته هدایت ملو شي او دوی لا جواب شي او اسلام قبول کی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا اراده او فرمایل چې دعا وکړي چې دا صفا غونډې دا د سرو زرو جوړ شي چې د دې دا مطالبه پوره شي او د مسلمانان شي. د الله محبوب پیغمبر لا دعا نو کړې جبرئیل علیه السلام راغی او د الله جل شانه پیغام یې وروړو چې د الله رسوله کچری د دوی د مطالبه او د خواهش مطابق صفا دا غونډې د سرو زرو جوړ کړی شي او بیا هم دوی ایمان را نوړي نو د الله جل شانه د سنت مطابق د سنت الله مطابق په دوی باندې به د عذاب د الله راشي دوی به هلاک شي. ځکه چې مخکینی امتونو کې هم دغه سي واقعات مخ ترالل د قوم د طرفنا مطالبه د معجزات وشو د الله پیغمبر او رسول هغه د دوی د مطالبه مطابق دعا وکړه الله جل شانه د پیغمبر د دعا په نتیجه کې هغه معجزه پیش کړه دوی تخکار کړه او د معجزې د لیدلو باوجود هم چې کله قوم انکار وکړو الله جل شانه په ټول باندې عذاب راوستو ټول هلاک. چونکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د الله رب العالمین نه د خپل امت په حق لا دعاګانې غوښتې وي، درې دعاګانې په هغې کې دا چې زما امت دا په قحط کې مبتلا نه کړي ټول، او دویم دا چې زما امت په یو وخت سره عذاب سره چې دی هلاک نه کړي، او دریم دا چې زما په امت کې افتراق او اختلاف او انتشار دا پیدا نشي. الله رب کائنات هغه دو دعاګانې قبول فرمایل په دې امت باندې من حيث الامت قحط او دغسی افلاس دا ور باندې ناراضي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د دعا برکت دی. او دویم دا چې دا امت من حيث الامت چې د مخکینی امتونو باندې په یو ځای په یو وخت کې د عذاب په ذریعہ باندې هلاکیږي نه، بلکې جزوی طور باندې د الله جل شانه د ناراضګۍ آثار د سنس د ګناهونو سزا ورکولو د پاره متنبه کولو د پاره د مسلمانانو راوي خولو د پاره جزوی طور باندې سنس عذابونه راځي. خو من حيث القوم یک بارگی څنګه چې مخکینی امتونه هلاک کړي شو په هغه طریقې سره د امت نه هلاکیږي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مبارکه دعا ده. او درېمه دعا نبی صلی الله علیه وسلم دا غوښتي و چې زما په امت کې افتراق او انتشار او اختلاف دا نه. الله رب کائنات د خپل محبوب پیغمبر دا دعا قبول نه کړه. انتشار او افتراق دا په امت کې وي. نو لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه غوښتل چې دوی ته د مشرکینو د مطالبه مطابق دوی ته معجزه ښکارا کم، او کچری دوی بیا هم هغه ونمني نو په دوی باندې به الله عذاب راشي، دوی به هلاک شي. د الله محبوب پیغمبر چون کې حریص علیکم ډیر زیات حریص په خپل امت باندې، ډیر زیات رؤوف و رحیم په خپل امت باندې، دا نه غوښتل چې زما دا قوم دا د هلاک شي. عین په بدن مبارک باندې کاڼي وریږي د طائف په میدان کې. الله رب کائنات د طرف نه فرشتي راشي دعا وکړي چې دوی هلاک. فرمایي چې اللهم اهدني قوما فانهم لا يعلمون. اے الله زما قوم ته هدایت ورکړي، دوی نه پوهیږي. د دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به یو رب ته سجده کوونکي به وي، یو رب ته به عبادت کوونکي وي. همغسې وشوه دغه د طائف د خلکو نه لوی لوی صحابه، لوی لوی تابعین د دوی په اولاد کې الله جل شانه پیدا وفرمایل. نو لہذا د دوی مشرکینو د قسمونو ذکر الله جل شانه کوي. دوی کلک کلک قسمونه خوړل چې یاره ته دا صفا دا غونډۍ د سرو زرو جوړ کا، مون قسم خورج مون مسلمانی. الله تبارک وتعالى خپل محبوب پیغمبر د دې دعا نه منع او فرمایل. اختیار ورکړی شو کته دعا کوي دا بس روز شي، او کدی بیا هم ایمان را نه وړي دوی به هلاک شي. مشرکین خو د دلایل په بنیاد باندې شرک نه کوو، بلکې ضد او عناد په وجه باندې په شرک باندې اخته. الان کې د الله د محبوب پیغمبر سلويخ کاله مبارکه زندگی دا غوي مخه ته موجود. نو فرمایي واقسموا بالله او قسمونه کړل دوی په الله باندې جهد ايمانهم کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کچررا لدویتا آیت معجزه لا یؤمنون بها نخام خاب ایمان وروړي پاغي. قلت ورته انما الآيات یقینا اختیار د معجزات عند الله الله سره دی. وما يشعركم او سپويږي تاسو ان اذا جاءت کی دیش چې دا معجزه راشي دیتا لا یؤمنون دوی ایمان را نوړي. نو کدی ایمان را نوړي نو بیا په یو ځای باندې دا ټول به هلاک کړي. نو الله جل شانه د دې د ایمان نه وړلو وجه ذکر کوي. ونقلب افئدتهم زکه چې اړو راړو مونږه افئدتهم زړه د دوی او ابصارهم او سترګې د دوی کما لم یؤمنو زکه چې دوی ایمان نه وروړي به پدی حق باندې اول مره اول ځل
ونذرهم او پرېږدو موږ دوی لرا فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې یعمهون سرګردانه ونقلب افئدتهم الله جل شانو فرمایي د دې زړونه موږ اړو رړو حدیث پاک کې راځي د خلقو زړونه دا د الله جل شانو د ګوتو په منځ کې دي چې کوم خو الله جل شانو غواړي هغه طرف ته اړي راړي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا فرمایلی ده اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک اے د زړونو اړون کی ذاته زموږ زړونه خپل دین طرف ته اړي یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے د زړونو تاون کی اړون کی رړون کی ذاته زموږ زړونه خپل دین طرف ته خپل اطاعت طرف ته خپل فرمانبرداري طرف ته واړي نو لہذا دا د انسان د ظاهری مهنت او د ظاهری کوشش نتیجه نه وي بلکې د الله رب کائنات ذات چې کله د انسان زړه نیکی طرف ته او هدایت طرف ته او حق طرف ته اړي هغه د پاره د الله محبوب پیغمبر دعا کوي اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین اے الله د سترګو رب د پاره هم چې د ما خپل نفس ته حواله نه ځکه چې الله رب کائنات یو انسان خپل نفس ته حواله کی نو بیا د انسان په هدایت باندې قائم پاتې کېدل ناممکن شي اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین الہ العالمین د سترګو رب د پاره هم چې ما خپل نفس ته حواله نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے الله ما ته حق چې د حق ښکار کی او داغه اتباع را نصیب کی او باطل را ته باطل ښکار کی او داغه نه اجتناب را نصیب کی نو معلومه شو همیشه د یو مؤمن زړه کې دا درد او دا فکر کېدل پکار دی چې د الله رب العالمین نه د هدایت سوال کول د حق لارې سوال کول او د باطل لارې نه نجات غوښتل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هغه خلق لار چې کوم انعام یافته او هدایت یافته خلق دي او د گمراه خلقونه د يهودو د نصارو د لارې نه نجات او پناه غوښتل سرنګ چې په دې آیت مبارکه کې الله جل شانو فرمایي د دې مشرکین په شرک او په کفر باندې پاتې کېدل دا د دوی ذاتی دغه نه دی بلکې د دوی د ایمان نه د انکار کولو په وجه باندې مونږ دوی زړونه په کفر باندې کلک کړي دي په کفر باندې اړول کفر طرف ته مایل کړي